د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د ژوند تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو په سلامونه نیکې هیلې مې هرکلی کوم. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. د روغ رنځور په دې خپرونه کې نن موږ په دې باندې خبرې کوو چې ناروغي خو حتما که موږ وغواړو که ونه غواړو په دې اخته کېږو او انسانان په دې باندې مبتلا کېږي. دا چې د دغو ناروغیو څنګه تشخیص کېږي او د تشخیص لارې او طریقې کومې دي او په کومو وسایلو باندې موږ دا ناروغي تشخیص کولی شو، نو په دا باندې به نن موږ خبره کوو چې کله کله بعض ناروغي د اکس رې په واسطه باندې تشخیص کېږي، کله د لابراتوار په واسطه باندې تشخیص کېږي، همدا رقم ام آر آی او سی ټي سکین او په مثال په دې کې نور زیات معاینات شته. بعضې معاینات په دې نوم باندې یادېږي چې هغه د ایکو ای ټي ټي سی جي واسې په دې کې ډاپلر ورسره خوا کې نور هم دې ته ورته بعضې داسې آلې وسایل راوتلي دي چې د انسان ناروغي ورباندې طبعا تشخیص کېږي او د انسان د ناروغیو په دغه تشخیص باندې انسانانو ته کله کله د دې سهولت پیدا کېږي چې څنګه موږ کولی شو چې خپلې ناروغي وپېژنو، د هغې لپاره هماغه مربوطه دوا ورته ډاکټر صاحبان توصیه کړي. خو نن به په دې باندې خبرې کوو چې د تلویزیوني یا الټراساونډ چې د سونوګرافي یو بخش ده، په دې بخش باندې موږ څنګه کولی شو چې خپل امراض یا ناروغي تشخیص او معلوم کړو. دا څنګه الټراساونډ څنګه انسان ته له کوم وخت نه پیدا شوی ده او د دې تاریخچه په کوم شکل باندې منځته راغلې ده، کومه ناروغي په دې باندې تشخیص کېږي او بعضې اوقات د موږ تاسې بعضې په داخل د جامعه یا ټولنه کې یو داسې ذهنیت هم پیدا شوی ده چې که څوک حامله یا امیدواره وي هغه باید الټراساونډ په دې خاطر ونکړي چې که چېرته بار بار الټراساونډ کوي نو ماشوم ته نقص پیدا کېږي یا ماشوم سوی شکل راځي. آیا دا خبره به هم رښتیا وي که به نه وي رښتیا؟ په دې وخت کې دا هم ضروري او لازمه خبره ده چې امیدواره مور په کوم وخت یا په کومو میاشتو کې دا باید تلویزیوني یا الټراساونډ معاینات ترسره کړي. د دې ټولو موضوعاتو د لا روښانه کولو لپاره مو بلنه ورکړې ده محترم او قدرمن ډاکټر صاحب نبي بشیري صاحب ته چې دی د داخله او د سونوګرافي د بخش یعنې الټراساونډ د څانګې متخصص ده او له هر څه مخکې ورته هرکلی ستړي نشي. وایي ډاکټر صاحب برنامې ته په خیر حال ستړي نشئ. مننه ډاکټر صاحب. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته ملګرو ته او د ژوندون نړیوال تلویزیون له لارې ټولو لیدونکو او اوریدونکو او د افغانستان مسلمان ملت ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د الله پاک له دربار څخه ورته د روغ صحت غوښتنه کوم. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ده چې د مصروفیتونو سره سره تاسو بیا هم خپل وخت د ګرانو قدرمنو معزز لیدونکو د وطنوالو په خدمت کې قرباني کوي، نو تاسو نه نړۍ مننه. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې کله هم په دې ټول د تاریخ د انسانانو کې حتما انسانان له دې څخه ډېر ځورېدلي، تکلیف شوي او ډېر مشکلات ورته ایجاد شوي وي، ډېر تلفات منځته راغلي وي. بعد له هغې نه د پوهانو په دې باندې یو داسې اقدام کړی وي چې هغه اقدام به ایسته دي وي چې د یو شي اختراع یا د کشف علت یې ګرځېدلی وي. دا چې تلویزیوني معاینات یا الټراساونډ په تاریخچه باندې خبرې وکړو، په تعریف باندې خبرې وکړو، دا به هم بده نه وي. مننه. باید ووایم لکه څرنګه چې انسان خلقت شوی ده، د انسان د خلقت سره یو ځای طبابت هم منځته راغلی ده. یعنې د طب علماو په خپل وخت کې په خپل عصر کې چې هغه په هر دور کې وو دغه کوشش کړی تر څو هغه ناخوالې، هغه ستونزې، هغه ناروغۍ چې انسان ورسره مخامخ کېږي د هغو د تداوي په خاطر باندې هغه خپلې هڅې ګړندۍ وساتي. نو هر وخت کې چې کوم طبابت راغلی ده، هر یو طبابت چې ده هغه په یو لړ وسایلو، تخنیکی وسایلو یا تشخیصي وسایلو په هر څه باندې استوار وو. زموږ د طب علماو په دې برخه کې ډېر زیات کوششونه کړي دي چې دغه لاسته راوړنې لرلې دي. اوسنی عصر چې ده، په اوسني عصر کې هم د طب علماو په دې باندې ډېر سرچ کړی ده، په دې باندې ډېرې څېړنې کړي دي او دوی کوشش کوي تر څو انسانانو ته د دوی د ستونزو د ختمولو په خاطر باندې یا ناروغانو ته د ناروغۍ د تداوي یا د علاج په خاطر باندې یو داسې سهولتونه رامنځته کړي چې هغه له یو خوا جانبي عوارض ونه لري، ساید افیکټ یا جانبي عوارض ونه لري، او بل خوا د هغو څخه په تشخیص کې، په درملنه کې پیدا وکړي، هغونه کار واخلي. د هغو له جملې څخه هم یو تلویزیوني معاینه الټراساونډ ده. الټراساونډ یا تلویزیوني معاینه دغه یوه داسې فوقالعاده معاینه ده چې که وروسته به په دې باندې خبرې مو وکړو چې هغه په طبابت کې نن سبا یو داسې معنا ده چې هر ناروغ ته باید وشي، ځکه د یوې خوا نه کوم جانبي عوارض نه لري، له بلې خوا نه په اکثر مرضونو کې
په زیاتره مرضونو کې فوق العاده قطعي تشخیص د دې په واسطه رامنځته کیږي، خو په ځینو مرضونو کې احتمالي تشخیص هم ورکوي. خپله تلویزیوني معاینات یا الټراساوند چې ده هغه د یو ناروغ لپاره په دوه هدفونو باندې موږ اجرا کوو. یو یې تشخیصي هدف ده ډیاګناستیک ورته وي، او بل چې ده تیراپیک ده یا معالجوي درملنې لپاره. خو موږ دلته په تشخیصیه باندې د دې بحث کوو. د دې تاریخچه په باره کې لکه څنګه چې تاسو وویل طبابت خو ډېره پخوانۍ د پیړیو تاریخچه لري، خو د الټراساونډ کومه برخه چې ده یا د تلویزیوني معایناتو هغه ډېره اوسنۍ تاریخچه لري. که تاریخچه د دې وګورو د لومړۍ جهاني جنګ یا دویم جهاني جنګ کې په هغه وخت کې د دې نظریه پیدا شوه او د دې اول استعمال هم په نظامي ډګرونو کې راغی. کله چې دغه شرق او غرب کوم هغه پوځونه په منځ کې خپل هغه کول، بیا د سمندر تل او سمندر په تل کې د دوی را پیدا کول د الټراساوند په ماشین په واسطه وسو. بیا د طب علماو ما درته ویل چې په هر وخت کې د خپلو ناروغانو په خاطر باندې کوشش کړې ده. د طب علماو یو داسې لاسته راوړنه ولرله چې هغه د نظامي ډګر نه طبي ډګر ته دوی راوړي. نو هغه الټراساوند یو ماشین اول چې کوم جوړ کړ هغه په ډېر لوړ کیفیت ډېر غټه و، خو اوس دغه کیفیت نور هم تغیر کړی ده تر دې چې دغه الټراساوند نن سبا په داسې شکل سره راغلی دی چې په ډېر انتیک او ډېر اسانه ډول موږ لاسته رسېدلی ده. تاریخچه د دې ډېره اوسنۍ ده. که زه پخپله درته ووایم په هغه وخت کې چې نن نه 100 کاله مخکې په پوهنتون دوره کې موږ وو، نو د الټراساوند موږ صرف نوم اورېده په هغه وخت کې. نو د دې تاریخچه ډېره اوسنۍ ده، یعنې د اول جهاني جنګ له دې خوا د دې نظریه پیدا شوې، بیا اوسه پورې تر دې پورې رسېدلی ده. په الټراساوند باندې موږ مختلفو ناروغیو تشخیص کوو او د دې تاریخچه ما درته ویل چې ډېره اوسنۍ ده. او همدارنګه لکه څنګه چې د دې نوم څخه معلومیږي چې الټراساوند که تعریف یې ده وکړو دغه یو رقم اوازونه دي، د اوازونو د موجونو په خاطر باندې دغه په ماشین کې یو تخنیک ده چې دغه په واسطه باندې د انسان وجود ته لیږل کیږي او بیرته راځي په سکرین باندې موږ ته ښیي او دغه په مطابق باندې موږ بیا تشخیص کوو. په خپله په دې کې د الټراساوند چې ده خپله دغه اوازونه چې په څه رقم دي، خپله د اوازونه که موږ داسې ووایو اوازونه په درې ډوله دي. یو یې انتراساوند ورته وایي، یو یې الټراساوند اوډیبل ساوند دی، یو سوپراساوند یا الټراساوند دی. انتراساوند هغه اوازونه دي چې د هغو فریکونسي د 100 میګا هرز 100 هرز څخه کمه وي، او 100 هرز نه هغه اوازونه چې کم وي هغه اوازونه دي چې موږ تاسو بیخي اورېدل یې دغه مشکل وي لکه هوا وښیو، او یو هغه دي چې د 100 او د 100,000 ترمنځ میګا هرزه پورې د دې فریکونسي وي. نو دغه فریکونسي بیا هغه ده چې موږ تاسو خبرې کوو دغه اورېدل کیږي. یو فوق العاده زیات وي سوپراساوند یا الټراساوند هغه دي چې د قابلیدو هغه اورېدو یا د اورېدو قابلیت نه لري، خو د هغه زیات قابلیت په وجه موږ کولی شو د انسان په وجود کې هغه خپله تشخیص رامنځته کړو. نو بیا دغه خپله ماشین د الټراساوند چې ده که چېرته په دې باندې موږ دومره لږ رڼا واچوو، خپله ماشین چې ده هغه خپله د درې برخو څخه جوړ ده چې یو یې خپله د ماشین هغه سکرین ده او یو یې کمپیوټر ده یا سی پی یو ورته یي، او بل یې پروب یا ترانسډیوسر ورته یي. ډاکټر صاحب همدغه کې په بخښنې سره دغه کوم پروب یا هغه څه ده تاسو د آله چې د مریض باندې استعمالوئ دې کې رنګه او ساده هم شته او که نه تنه یو قسم پروبونه چې دي خپله د پروب چې ده یو داسې آله ده د الټراساوند د ټول چې د الټراساوند د قلب یا د زړه نوم ورته کېښودل شوی ده. ټول کمال د الټراساوند اصلا په پروب کې ده. پروبونه چې دي هغه بیا په دوه قسمه دي، یو د شکل نظره تقسیموو او بل د فریکونسي له نظره. د شکل نظره کانویکس پروب دي، لینیر دي، او د دې نه وروسته سیکټر دي او انډو پروب دي. د کانویکس باندې عموما موږ چې بطني معاینات کوو یا ولادي معاینات کوو یا حوصلي معاینات کوو، نو دغه په کانویکس باندې کوو. او لینیر چې ده په لینیر باندې موږ لکه تاسو مخکې چې یاده کړه رنګه تلویزیوني معاینات چې هغه رنګه تلویزیوني معاینات موږ هغه ته یو ډاپلر چې هغه د وینو د رګونو د هغو سرعت جریان سمت دغه شی موږ ته ښیي، او د وینو هغه وخت کې موږ د هغه استعمال کوو لکه خپله په رګونو کې کوم مشکل پیدا شي، د وینې کې کوم مشکل پیدا شي لکه ترومبوز پیدا شي، پلک پیدا شي، اتیروما، یا په سیوي ناروغانو کې هغه ناروغان چې هغه سیریبرو واسکولار اکسیډنټ یعنې فلج ناروغان وي،
یو کې د یو معلومات کوو هغه په ډپلر ډاکټر صاحب په دې باندې هم خبرې کوو چې دغه تلویزیون یا رنګه چې دي د شکر ناروغانو ته څومره فایده رسي هغه کسان چې د کلونو شکر ولري او اطراف ته صحیح په شکل باندې وینه نه کېږي د وینې سرعت به هم خبرې کوو خو په دې باندې خبرې کوو چې ډاکټر صاحب د الټراساوند د معایناتو فایده څه ده د الټراساوند معاینات صرف موږ تاسو اول یو خبره د ټولو نه مهمه خبره په الټراساوند کې چې د نورو تشخیصي آلاتو سره دا ډېرې مهمې فایدې لري نو ځکه موږ په الټراساوند دغه کړې ده الټراساوند یوه معاینه فایده یې دغه ده چې هغه په طبابت کې ورته چې نو راډیشن یعنې کومه شعاع نه لري صحیح ده زه منم چې په اکثري به هم د یو ناروغۍ تشخیص وسي خو په الټراساوند باندې چې کومه تشخیص کیږي هغه دا ده چې بې ضرره ده جانبي عوارض نه لري کومه شعاع نه لري مخکې موږ په دې باندې بحث وکړو چې هغه دغه ټول صوتونه دي امواج دي صوتونه دي هغه په واسطه تشخیص کیږي نو کومه هغه نه لري لکه د اکسرې باندې کومه مضره شعاع نه لري دویم دا خبره ده چې دا په خپله اکانومي کړه یعنې که نسبت ورته ووایم صحیح ده ځینې خلک ووایي چې موږ الټراساوند کوو ولې سټي سکین نه کوو ولې ام آر آی نه کوو سټي سکین ام آر آی په خپل ځای باندې تشخیصیه رول لري خو د الټراساوند رول په هغه کې دا ده چې هغه د هغو نه ارزانه ده که یو الټراساوند کوو 200 یا 500 روپۍ د دې فیس به راځي او په ام آر آی هغه باندې تقریبا 14000 14000 8000 نه ونیسه تر 10000 پورې د دې هغه راځي بله فایده د دې ده چې د الټراساوند فینلیس ده یعنې دغه بیخي کوم درد چاته نه ورکوي مطلب یو ځینې خلک دا لابراتواري معاینات کوي که هغه ته موږ انجکشن کوو نو درد احساس کوي ماشومان او غټان وینه تر اخله او یا بایپسي د چا نه اخلو هغه هم یو د درد هغه کوي د دې نه بله هغه دا ده چې نن سبا کې د دې پر مخ دومره ده چې اویلیبل ده هر چیرته موجوده ده مخکې که ام آر آی سټي سکین وښیو هغه اوس اول دلته د کابل هغه کې په ډېرو کمو ځایونو کې دغه شیان موجود دي د دې نه علاوه بله فایده یې دا ده چې په کم وخت کې اجرا کېږي دومره زیات وخت نه لري او بله د دې نه مهمه فایده دا ده چې دغه کوم موادو ضبط ته ضرورت نه لري لکه موږ کانټراسټ مواد چې اکثره په سټي سکین ام آر آی کې کېږي نو دې په الټراساوند کې دغه شیان یعنې استعمال اسانه ده ساده ده او له نورو نه ارزانه ده اسانه ده په کم وخت کې اجرا کېږي خاص تیاري ته ضرورت نه لري صرف یو دوه شیانو کې لږ ضرورت د تیاري په خاطر باندې چې یا د مثانې په خاطر باندې او یا د موږ اوبه ورکوو او یا کله چې موږ د تریخي یا د کیسې صفرا معاینات کوو دغه ځای کې ډاکټر چې پاتې کېږي موږ الټراساوند یا اکثریت کسان الټراساوند په دې نوم باندې پېژني چې یاره په دې کې د حوصلې معاینات یا ګردې معاینات کېږي او یا هم په داخل کې د بطن معاینات کېږي دې نه نور کوم اعضا یا داخلي سیستمونه په دې کې کتل کېږي او په دې باندې تشخیص کېږي زه که ووایم په دې باندې زه لږ د خپله روغتیا پالانو نه هم لږ په دې شیانو کې ګیلمن یم ما په الټراساوند کې تقریبا دغه 10 کاله یا 12 کاله کار کړی ده مخکې په پېښور په ډبګیر ګارډن کې وم ما زیاتره تجربه د پاکستان نه راوړې ده نو دلته زه چې راغلی یم موږ ته اکثره ډاکټران چې لیږي نو ابډامن فلویک یعنې بطني او حوصلي الټراساوند لیکي زیاتره بس یو بل آپس یا ګاینیکولوژي یعنې د نسایي ولادي په خاطر خو الټراساوند یوه داسې معاینه ده نن سبا کې ما درته ویلې چې دومره پرمختللې ده چې د سر نه ونیسه تر پښو پورې که موږ ووایو چې تایراید الټراساوند د غاړې الټراساوند په غاړه کې د تایراید هغه کې مطلب سیسټونه وي په هغه کې پاتولوژي وي هغه کې التهاب وي انفیکشن وي د دې نه بغیر چیسټ الټراساوند یعنې په سږو کې رول د اوبو موجودیت هلته د کتلې موجودیت د دې په خاطر باندې د دې نه علاوه کرانیل یا سکل الټراساوند چې د سر کې اوبه وي یا په سر کې کوم هیماتوم وي ضربه چا خوړلی وي د هغه په وخت هیماتوم رامنځته شوي هغه په واسطه باندې او د دې نه بغیر په زنانو کې برست الټراساوند یعنې نن سبا کینسر د سینو ډېر زیات ده خو دومره ده چې کینسري هغه په الټراساوند باندې موږ نه شو کړی خو بیا هم اعراض ولایم دي هلته کومې منظرې چې موږ ته ښیي موږ د کینسري الټراساوند په خاطر باندې هم یو راپور ورکوی شو یو ایمیج ورکوی شو د دې نه علاوه په عقامت کې په نارینهو د عقامت په کې په سکروټ الټراساوند یعنې ټیسټیکولر
په دې باندې موږ کولی شو چې د دې نه فایده واخلو. په ښځو کې په زنانو کې پولیکل موږ ګورو. د دې نه علاوه نور سمال پارس مطلب د دې دا ټول شیان موږ په دې الټراساونډ کې دغه شیان موږ د هغه نه نیم طبابت یې کوو موږ پوره طبابت یې کور کړې ده. نو واقعا چې الټراساونډ خو تنه د دې لپاره ده چې یو ګرده یا مثانه ورباندې وکتل شي. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د ساده الټراساونډ او د ډاکټر تر مابین فرق باندې تاسو د محترم او قدرمن لیدونکو کتونکو مننه ډاکټر صاحب. مخکې موږ په دې باندې بحث وکړو چې موږ یو ساده یا بل رنګین الټراساونډ اکثره خلکو په د لهو باندې لیکلي وي. ساده الټراساونډ عموما موږ درته ویلي چې په دې باندې موږ هغه امراض په دې باندې بطني الټراساونډ مطلب حوصلي الټراساونډ ګایني دغه شیان ګورو. په رنګه کې موږ د وینې د رګونو او د هغو د وینې د جریان د وینې د سمت او په هغه کې د ویلاسیټي یا حرکت د دغو شیانو په خاطر باندې استعمال تر مخکې تاسو د شکر د ناروغانو یادونه وکړه. د شکر په ناروغانو کې مطلب په وینه کې یا په هغه کې چې کوم تغییر راغلی وي په سیوي مریضانو کې راغلی وي دغه مریضانو کې هغه د وینې جریان چې په کوم شکل ستا په کوم رقم د دې هغه سرعت د یو څه بل څه دا ټول د الټراساونډ په واسطه باندې د ډپلر الټراساونډ په واسطه باندې د دې ډېر ښه کېږي. او د دې نه بغیر شکر ناروغان عموما د پانکریاس د پانکریاس پورې مربوط هغه لري چې هغه هم په الټراساونډ کې ښکاري. مطلب پانکریاس کې کوم تغییرات منځ ته راځي یا پانکریاس کې کوم ماس د پانکریاس وظیفه څنګه ده یو څه بل څه دغه ټول د الټراساونډ په واسطه باندې تشخیص کېږي او د دې باندې ډېر ښه نظر ورکول کېږي. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ. یو بله پوښتنه وکړم درنه ډاکټر صاحب په داخل د بطن کې کوم داسې تکلیفونه یا ناروغي دي چې د هغې تشخیص په الټراساونډ کې مشکل وي او یا خو عموما د بطن معنا تاسو په دې الټراساونډ باندې کوئ په دې کې کوم معنا تاسو احتوا کوي یا راګیر کوي؟ موږ خو په الټراساونډ کې ایډوایس کې راولېږي د ابډامن پلویک الټراساونډ یا ابډامن الټراساونډ. په ابډامن کې موږ اول د ټولو نه اول جګر ګورو. د جګر یعنی د ینې معاینات کوو. بیا د هغه نه وروسته داسې په ترتیب سره ځو تریخه یا کیسه صفرا ګورو. بیا ګردې ګورو دواړه ګردې. هغه نه وروسته توری یا سپلین ګورو. په زنانو کې مطلب مثانه او یوټرس پورې مربوط شیان. په نارینهو کې مثانه او د پروستات مربوط شیان دغه شیان موږ په هغه کې ګورو. دې نه علاوه په پارا اورټیک ریجن یعنې د خېټې په پاسنۍ برخه کې اورتا په شاوخوا کې یا لمپ نود وي یا میزنټریک لمپ نود وي. په خپله په بطن کې یا په بطن کې هرنیاوې موجودې وي د دې تشخیص او د ګردو کې د تیږو یو څه بل څه دغه شیان ټول موږ په د بطني الټراساونډ کې په دې کې لیدلی شو. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. واقعا چې نن به په دې باندې خبرې کوو چې د یو تشخیص یا د یو آلې د پیدا کېدلو هغه عمومي هدف او د هغې فایدې کومې دي. د الټراساونډ واقعا د انسانانو په ژوند کې ډېر مثبت تغییر راوستلی ده. بیا خاصتا طبابت ته یو خانتیا نوره هم ورکړې ده او د ډاکټر لپاره یو ښه لاره د تشخیص پیدا کړې ده. نو هم کله کله موږ بعضې کسان ګورو چې یا وزن زیات وي یا په مثال په ژوند کې ډېر چرب شیان خوري. نو بیا موږ چې کله ډاکټر صاحب ته مراجعه کوو نو هغې په دې باندې خبره کوي چې تاسو په د جګر کې چربي پیدا شوې ده یا فټي لیور. دا بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو چې فټي لیور یا جګر څنګه چربي پیدا کوي او کوم بد عوارض لري او څنګه تشخیص کیږي؟ مننه ډاکټر صاحب محترم. موږ ما درته ویلي چې کله بطني الټراساونډ موږ ته تشخیص ایډوایس وي نو موږ هغه کې د ټولو نه اوله عضو چې ده هغه جګر ګورو. جګر ډېرې پاتالوژیانې لري. اول جګر موږ د شکل او د سایز له نظره د اندازې له نظره ګورو. که چېرته هغه مطلب موږ په طبابت کې لرو هیپاټومیګالي یا د ینې لویدل یا د جګر لویدل هغه موږ په الټراساونډ باندې تشخیصولی شو. د هغې نه علاوه تاسو ویلې فټي لیور. فټي لیور په خپله که په ساده الفاظو ووایو د طب نه لږ ردې خوا شو په جګر باندې د واز د راتلل یا په جګر کې د واز د پیدا کېدل.
نو دا رښتیا هم چې په هغو ناروغانو چې هغه اوبیس وي، هغه غټ وي، هغه د وزن زیات وي، اکثره د فټي لیور په هغو کې موجود وي. او د دې نه علاوه موږ په جګر کې کتلې کتلی سو، سمپل سیستونه دي، کمپلیکس مس دي، سالید مس دي. د دې نه علاوه ابسیګانې په جګر کې کتلی سو. د دې نه علاوه موږ د زیړي په خاطر باندې لکه په زیړي کې د جګر منظره څنګه ورکوي، موږ ته همغه منظره په جګر په تلویزیون باندې د الټراساوند په تلویزیوني معایناتو کې ښیي. ډاکټر سره ډېر کومک کوي په تشخیص کې. د دې نه علاوه اکوټ هیپاټایټس، کرونیک هیپاټایټس او همدارنګه که دومره تشخیصي علامات ورکوي چې تر لیور سیروزز پورې، کرونیک لیور ډیزیز چې دي، دغه ټول د میتاستاز یا د دې نه علاوه چې یو چا ضربه خوړلي، اکثر آدم سبا د اکسیډنټ یو څه بل څه ضربه خوړلي، جګر یې پاره شوی وي، شکېدلی وي، هلته هیماټوم تشکل کړی وي، دا ټول چې دي د الټراساوند په واسطه اویلیبل دي. د الټراساوند په واسطه د دې تشخیص کیږي او دا ټول د ناروغیو په تشخیص کې یو ډاکټر سره ډېر زیات کومک کوي. ډاکټر صاحب زیات مننه، سلامت اوسئ. په بیا به هم په جګر باندې پاتې کېږو او په دې باندې به خبرې وکړو چې هغه څوک که د جګر ناروغي ولري، یا په مثال د جګر چربي ولري، یا هیپاټایټس یا یرقان ولري، او همدارنګه خدای نخواسته که څوک لیور سیروزس یا د جګر طرف د خرابي خواته روان وي، د دې په اعراضو باندې که په لنډ ټکو باندې خبرې وکړي چې بیا دوی خپل دغه ځان ته متوجه سي او کوشش په دې باندې وکړي چې جګر وګوري په الټراساوند باندې. عموما د جګر امراض چې دي هغه یو ناروغ احساس دی درد کوي. اول په ابډامن کې د درد احساس کوي، خصوصا په اپر ابډامن، اپر رایټ، یعنی په جګر په د خېټې په پاسنۍ ښي طرف کې د دردونو احساس کوي. او د دې نه علاوه یو مریض ته عموما یو تبه پیدا کېږي خو منشا یې معلومه نه وي چې د تبه د کومې وجې نه پیدا کېږي. او همدارنګه که چېرته موږ نور معاینات ورته وکړو، په د وینې په معایناتو کې مطلب دی هغه ایلیفټیز ورته یي، لیور فنکشن ټیسټ، په هغو کې تغیرات راځي. اعراض علائم یې همدغه سرګنګسي ده او درد ده، تبه ده او دغه شی نور دي چې هغه ډاکټر صاحب ته دوی مریض خپل راځي، هغو ته شکایت کوي، د همدغو اعراضو په رڼا کې بیا موږ ته رالېږي او موږ د جګر په هغه باندې بیا یو راپور ورکوو. په هغه کې موږ ورته لیکو چې په دې کې یا کتله ده، په دې کې یا جګر لوی شوی دی، یا څه ده. دغه شیان په دې ترتیب باندې موږ معاینه کوو. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. دا چې برنامه مو ته پاتې ده او ما سلام سوال نشته ده، او دا هغه برنامه ده چې د الټراساوند په اهمیت باندې باید موږ تاسو دا قدرمن او معزز لیدونکي پوه سي. خو لنډه شان وخت اخلو قدرمن او معزز لیدونکو، موږ بېرته زر راګرځو، موږ سره پاتې سي. یو ځل بیا مو هرکلی کوم قدرمنو معزز لیدونکو، د روغ رنځور خپرونه ده چې تاسې د ژوندون تلویزیون څخه ګورئ. قدرمنو په دې خپرونه کې له موږ سره ډاکټر صاحب محترم نورالنبي بشیري صاحب را سره ملتیا کوي چې د داخله ناروغیو د الټراساوند یا سونولوژي د بخش متخصص ده. قدرمنو موږ په دې باندې خبره وکړه چې څنګه د انسان تشخیص په الټراساوند باندې کېږي او د الټراساوند ماهیت په طبابت کې او د انسان په ژوند کې څومره ده. راځو دې ته چې کله کله ډاکټر صاحبان کله امکان دی ولري چې غلط شوي هم وي، ځکه د انسان په داخل کې بعضې اعشا یا داخلي سیستمونه موجود دي، امکان دی ولري چې دوی نارمل یا هغه څه چې د انسان په عضویت کې موجود وي دوی ورته په دا شکل کتلي چې دا مرضي یا کتله ده. دا چې کتله څنګه دوی په الټراساوند کې ګوري، دا هم له ډاکټر صاحب نه واورو چې ډاکټر صاحب تاسې یو کتله داخل د انسان په خېټه کې په کوم شکل باندې ګوري؟ مننه ډاکټر صاحب. عموما کتلات یا مس یا مسز کتلی چې دي هغه په وجود کې په درې ډوله دي. یو موږ هغه سمپل سیس په نوم پیژنو، بلې سالید دي او بلې کمپلیکس دي. سمپل سیس په اصطلاح یو ساده کتلی دي چې نن سبا په افغانستان کې دلته د آوي کتلو یعنی د اوبو د تڼاکې په نوم باندې هم کیږي. او بلې سالید دي. سالید هغه کتلی دي چې هغه دلته د ګوشتي یا د غوښې د کتلې په نوم سره یادېږي. او درېیم ډول چې دا هغه کمپلیکس دي چې د دوه ترمنځ هم آوي وي او هم کمپلیکس وي. دغه په درې طبقو خو موږ ویشلي دي د الټراساوند له ضربته، خو د دې نه بغیر همدغه کتلې چې دي
بیا په نورو شکلونو هم اوړي. مطلب که یوه سمپل سیس وي په هغه کې انفیکشن صورت ونیسي، په هغه کې التهاب صورت ونیسي، نو انفیکټډ سیس موږ ورته وایو، یا په هغه کې د وینې کوم ضربې په واسطه باندې یوه کتله جوړه شي نو هغه ته هیموراجیک سیسټ وایو، یعنې خوني سیس ته. د دې نه بغیره ځینې نور سیسټونه دي چې هغه په جګر کې، په ګردو کې، خصوصا په ښځو کې په برست یا سینو کې، یا د ښځو په اډینکسه ساحه کې په دغو شیانو کې پیدا کېږي چې ډرمویډ سیس ورته وایي، هایدات سیس ورته وایي. دغه بیا داسې په دې باندې بحث کول د طبابت له نظره که موږ شروع کړو نو ډېر وخت به ونیسي، خو دا مو هغه سمپل دومره ساده وویله تر څو هغه یو چا توجه ورته وسي. مطلب د دغو ټولو کتلو په تشخیص کې الټراساوند فوق العاده رول لري. د دې تشخیص که درته وایم چې ما ځینې امراض په احتمالي تشخیص کې راوسته، خو دا په قطعي تشخیص کې راځي. دغه شیان موږ کولی شو چې سمپل سیس، کمپلیکس سیس، یا سالډ ماس، یا انفیکټډ ماس، یا هیموراجیک سیس، هایداتس، ډرمویډ، دغه ټول سیسټونه موږ په قطعي تشخیص سره په الټراساوند باندې تشخیصولی سو او خپل موقعیت هم تشخیصولی سو انشاءالله. مننه ډاکټر صاحب. کله داسې هم کېږي چې په بعضو ناروغانو کې دردونه وي، داسې منتشر دردونه وي. اکثریت وخت دا دردونه باعث دي وي چې ناروغ هم په دې نه پوهېږي چې دا د ما د معدې درد ده، دا مې د جګر درد ده، زه په کولمو کې کوم تکلیف لرم، او که بل داسې سینه کې یا په سږو کې مې کوم مشکل ده. د دغو دردونو د تشخیص لپاره ناروغان خو ټول مسلکي هم نه وي او په لوستي هم کېدای شي نه وي، نو دوی باید مراجعه وکړي ډاکټر صاحب ته. نو ډاکټر صاحب دغه مراجعه د تاسو په حساب باندې چې کله تاسو ته راځي، امکان د دې شته چې تاسو دوی د درد تریخي ته متوجه کړي او د تریخي په حساب باندې د چې کومې تیږې پکې هغه اعراض او علایم چې د تریخي دي په هغې باندې هم خبرې وکړي، تر څو د قدرمن دوستان په دې پوه شي چې د تریخي دردونه په کوم شکل باندې رامنځته کېږي او څنګه بیا تاسو به دا تشخیصوئ چې دا تریخي درد ده. مننه. اکثره دلته ډاکټر صاحب محترم، اکثره دلته ناروغان راځي، د ناروغان عموما د بطني دردونو لکه تاسو څه ویلې بطني دردونو، منتشر دردونو، د هغه څخه شکایت کوي. اکثره مریضان راځي چې هغو عموما د یو فکر لري چې زما معده خوږېږي، زما په جګر کې مشکل ده، زما دغه. خو موږ کله چې هغو ته معاینه وکړو نو هغو تریخی موږ وګورو نو د تریخي تیږې تشخیصي. خپله د تریخي تیږې یا د تریخي معاینه عموما د الټراساوند له نظره فوق العاده ښه رول لري. په الټراساوند په دې معاینه کې د تریخي په معاینه کې الټراساوند فوق العاده ښه رول لري. نو د تریخي اکثره امراض دي چې موږ یې په الټراساوند باندې تشخیصولی سو. مثلا که موږ ووایو چې تریخی کې تیږې دي، یا یوه تیږه ده، دوه دي، د تریخي په کومه حصه کې عموما تریخی موږ ته د الټراساوند نظره په 3 شکلونو، په نارمل چې وي په 3 شکلونو ښکاري. یو اس ماننده د انګلیسي د اس حروف په شکل باندې، او بل ټیر یا د اوښ کې یو اوښه چې غورځي په همدې شکل باندې، او بلې درېیمې چې ده د ایک شیپ یعنې د اګۍ په شکل باندې. دغه 3 شکلونه خو نورمال دي، خو که د دې نه نور شکلونه راسي هغه کېدای شي التهاب وي، اکوټ کولیسیسټایټس وي، کرانیک کولیسیسټایټس وي، یا په هغو کې موږ متوجه سو تیږې موجود وي. د دې نه کوم ډکټونه چې تللي، کوم کانالونه تللي لکه سی بي ډي، هغې سټون پکې موجود وي. د دې نه علاوه په تریخي کې د تیږو نه علاوه موږ کله ورته سافټ سټون وایو، یعنې نرمې تیږې، یا سلج بال ورته وایو. هغه تیږې دي چې هغه په الټراساوند کې د عمومي کلکو تیږو سره فرق کوي. کلکې تیږې په دې شکل سره ښکاري، هغه تیږې که په هر ځای کې وي چې ایکوجینیک یعنې سپینې ښکاري او پاسټیریو شډو یعنې وروسته سایه یا سیوری ورکوي. خو سلج بال یا سافټ سټون چې دي هغه بیا په دې کې هغه ایکوجینیک یا سپینوالی ورکوي خو سیوری نه ورکوي. د دې نه علاوه سلج چې ده عموم سلج بال چې ده بیا هغه د خټې په شکل یا هغه لکه دغه نالیو کې یو چېرته بل چېرته خټه پرته وي نو په تریخي کې په داسې شکل وي. او التهاب د تریخي چې ده چې اکوټ کولیسیسټایټس ده، کرونیک کولیسیسټایټس ده، دغه خپله هر یوه بېله بېله منظره ورکوي. په اکوټ کولیسیسټایټس کې د
تریخی چې دا هغه عموما ډسټینډډ وي یعنې پړسېدلی وي او انټرنل ایکوز پکې موجود وي یعنې چرک پکې ښه ښکاره ښکاري او خپل جدار چې د نورمال حالت چې 3 ملي ده یا 4 ملي د دې نه ډېر زیات شوی یا تر دې په ځینو وختونو کې د تریخي جدار چې ده هغه تر 20 ملي پورې هم رسېږي یعنې 2 سانتي پورې هم رسېدلی ده او خپله تریخه ډېر پړسېدلی وي او په کرانیک کولیسیسټایټس کې چرپ یا تریخی پړسېږي نو تریخی بیا هغه د مرض د پرمختګ له وجې نه بیخي وچ سوی وي کانټراکټډ جي بي ورته کانټراکټډ ګالبلیډر نو هغه بیخي چملک سوی وي نو هغه بیا دغه د تریخي د التهاب پرمختللی حالت عموما د تریخي په واسطه به د تشخیص لپاره چې څوک راځي یا دغه معاینه په خاطر راځي عموما دغه یوه امادګي غواړي چې هغه مریض باید موږ کم نه کم 8 ساعته په نارې ساتلی وي یعنې 8 ساعتو پورې د مریض باید څه شي ونه خوري تر څو چې هغه تریخه ډېر په اسانۍ سره موږ ووینو که چېرته دوی څه شي خوړلی وي لږ مشکل موږ ته پیدا کوي په ځینو وختونو کې خو بیخي موږ کمیټ نسو ورکوی خو په زیاتره وختونو کې لږ مشکل ورته پیدا کوي بالکل ډاکټر صاحب بیا هم نړۍ مننه تاسو د معلوماتو نه قدرمنو معزز دوستانو ته اما دا چې موږ تاسو د جامعه د اقتصاد له پلوه او د همدارنګه په افغانستان کې د کاروبار او د پیسو پیدا کېدل لږ مشکله سوي دي کله کله په کورنۍ کې اکثریت زنانه حق نه حق خپل د خاوندان یا د کورنۍ اعضا په دې په عذابوي چاره موږ ته تاسو د دې پیسې راکړي چې موږ تلویزیوني معاینات وکړو دا چې د ښځینهو په کومو ناروغیو کې الټراساونډ ته ضرورت ده چې د قدرمن دوستانو واوري چې په دغه ناروغیو کې ښځینهو لپاره د دې ضرورت شته چې دوی الټراساونډ وکړي په ټولو ناروغیو کې دې ته ضرورت شته او که نه په بعضو مشخصو ناروغیو شته چې هغه ټولې ښځې یا د ښځو طبقه باید په دې باندې دوی ته الټراساونډ ته مراجعه وکړي مننه ډاکټر صاحب ښځه یا نسایي بخش چې ده هغه عموما ښځه چې ده په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې که ووایو یو مظلوم کشر ده ښځه چې ده عموما په افغانستان کې بیا د چې ښه پرمختګ مرض پکې ونه کړي ښه تللی نه وي عموما بیا د اطرافو ښځې په اسانه ډاکټر ته نه ځي کله چې دوی ډاکټر ته ځي په کوم وخت کې دوی ته باید الټراساونډ وسي عموما کله چې د دوی د عادت ماهوار یا د میاشتني مریضي کوم مشکل ولري د هغو غیر بنظمي ولري په هغه وخت کې باید ډاکټر دوی ته د الټراساونډ توصیه وکړي کله حوصلي دردونه ولري یا یوه کتله په حوصله کې بطن کې ولري د جس کېدو قابل وي او د دې نه علاوه محبلي خونریزي ولري یا په ادرار کې چرک راځي یا ډسچارج محبلي ولري یعنې چرک راځي دغه نه یا په خپله د عادت محور بیخي ورکېدل یعنې امینوریا وي یا په هغه وخت کې ځینې خلک کانټراسیپټیو دوايانې خوري یا خو خپله آی سی ډي یعنې هغه آله چې په محبل کې ځای په ځای کې د اولاد د بندېدو په خاطر یا د وقفې په خاطر د دې نه علاوه هغه ناروغان چې هغه د اقامت ستونزه ولري یعنې ښځې د اولاد په راوړلو کې ستونزې ولري د دې نه علاوه په د خېټې منتشر بطني دردونه چې ولري که نه نو په دې حالاتو کې دوی کولی شي چې یوه زنانه ډاکټرې ته راغلی وي یا نارینه ډاکټر ته راغلی وي دوی الټراساونډ ورته توصیه کړي او دا خو د ښځو د نسایي پورې مربوط د ولادي پورې مربوط نسایي پورې خو د ولادي چې کوم بخش ته یعنې د ماشوم یا د ماشوم هغه باندې به بیا بحث وکړو ډاکټر صاحب واقعا چې په دلته پاتې کېږو ځکه د الټراساونډ مونږ په دې جامعه کې په دې باندې ډېر کسان راکوي چې یا په ګرده کې تیږي او یا ماشوم پرې معلوم شي خو دا چې الحمدلله ډېر کارونه کوي نو دا خو بیا بېل ښه واله ده د دې ډاکټر صاحب راځو دې ته چې کله کله د مور یا د یوې ښځې د میاشتنۍ تکلیف یا کوم مرض چې ده دا له منځه ځي وقفه پکې راځي یا وخت پکې تېرېږي یا 4 ورځې یا 5 ورځې نو په دغه وخت کې دوی دې ته متوجه کېږي چې دا کېدای شي امیدوارۍ طرف ته تللی وي دا چې په کومو ورځو کې تاسو د امیدوارۍ معلومات کولی شي او د ښځو لپاره کوم ورځې مناسب دي چې دوی په الټراساونډ کې په دې پوه شي چې زه امیدواره یم مننه ډاکټر صاحب عموما کله چې د ښځې په خپل میاشتني عادت باندې 2 هفتې تېرې شي
یا د 2 هفتو نه زیات تیر شي او دوی ته خپله د بلې میاشتې بیماري را نشي نو دوی مناسب دي چې یوه د امیدوارۍ په وجه باندې یوه تلویزیوني معاینه وکړي. عموما ادرار معاینه هم په دې کې رول لري خو تلویزیوني معاینې ته که په اول مقدمو مرحلو کې راسي نو هلته موږ ته د دوی د الټراساونډ نظره رحمي چې ده یا بچهدانه دا په خپله انلاج کیږي یعنې غټیږي خپله اندومیټریومي ټیک کیږي او په هغه کې اول یوه خلطې په شکل یا خریطې په شکل یو شکل موږ ته ښکاري چې هغه موږ په دې باندې یو کمنټ ورکوی سو چې د پریګننسي ده. په زنانو کې پریګننسي چې ده هغه 3 مرحلې لري یعنې مخکې که زه تاسو ته وایم تاسو سوالونو کې یا وي یا نه زه پخپله داسې یوه کومه چې عموما د ولادي له نظره 3 تریمستره د مور په خېټه کې ماشوم 3 مرحلې لري چې اول تریمستر ده دویم تریمستر او دریم تریمستر خو د الټراساونډ له نظره یا د تلویزیوني معایناتو له نظره د مور په خېټه کې ماشوم چې ده هم 3 مرحلې لري خو هغه مرحلې نه دي هغه تریمسترونه چې دي هغه په اول 3 میاشتې نه دویم 3 میاشتې نه دریم 3 میاشتې نه ده خو په الټراساونډ کې بیا په پری امبریونیک او پیټل پیریود 3 مرحلو باندې ویشل کیږي. پری امبریونیک هغه مرحله ده لکه تاسو د سوال مطابق چې کله یوه مور صرف په دې باندې د عادت محور نه 2 هفتې 3 هفتې تیر شوي وي خو دلته کوم اعراض علائم نه وي پیدا شوي خو موږ دلته راځو هغه په پری امبریونیک هغه مرحله چې ده په دې کې د 5 نه تر 6 هفتو پورې چې کوم ماشوم وي نو په دې مرحله کې موږ ته دا ښکاري. د دې نه وروسته دویمه مرحله چې د دې کومه راځي هغه امبریونیک ده. امبریونیک مرحله تقریبا 11 یا 12 هفتو پورې چې ماشوم ورسیږي د مرحله د دغه نه وروسته کومه مرحله چې ده تر 42 هفتو پورې دا په 3مه مرحله د فیټل پیریود په دې باندې وشو یعنې تاسو د سوال مطابق کله چې په هغه باندې 2 هفتې تیرې شي هغه نه وروسته موږ ته کوم مریض راشي نو موږ په الټراساونډ کې د هغه د ماشوم تثبیت کولی شو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کله کله داسې هم کېږي چې بعضې میندې د دې په خاطر چې دوی امیدواره سي نو دوی په دې امید باندې چې موږ امیدوار سوي اما په دې دوی نه وي پوه سوي چې موږ دغه حمل په داخل د رحم کې ده که بیرون د رحم کې ده نو د ما په خپل نظر باندې هغه څوک چې دغه امید ورته پیدا شوی وي که دوی په همغه اول وختونو کې د الټراساونډ معاینات وکړي په دې خاطر به ښیي که خدای نخسته خدای مه کړه د دوی دغه حمل بیرون د حمل څخه د دوی رحم څخه نیول شوی وي نو بیا دلته یو چاودنه وایم یا په دې کې لبچر منځته راځي چې دغه باعث دې کېږي چې یو طرف ټیوب د دوی بیخي قطع کېږي او باعث د یو معیوبیت د دوی ګرځي. نو ډاکټر صاحب که په دې باندې تاسو معلومات ورکړئ چې دغه حالات کله منځته راځي او څنګه منځته راځي؟ عموما اکثره داسې خلک راځي میندې راځي خویندې راځي چې هغو باندې د لکه مخکې مې چې ویلې چې په خپل هغه میاشتني محور وخت باندې 2 هفتې یا زیات وخت تېر شوی وي دوی ته کوم اعراض علائم هغه دوی احساس نه کوي خو دا مریضان چې دې ته اکټاپیک پریګننسي په طبابت کې وایي نو دا اکټاپیک پریګننسي په لوحه چې راځي د مریض عموما فوق العاده دردناک وي خېټه یې ډېره دردناکه وي حساس وي ټینډرنس لري عموما په دې مریضانو کې استفراق یا دلبدي پیدا کیږي دغه مریضان په یو عاجل مریض د په عاجله توګه شبخانې ته مراجعه کوي کله چې شبخانې ته راسي اکثره روغتیا پالان په دې وخت کې د دوی دغه د میس انډرسټینډینګ په درته ما یعنې د دردونو د بطني دردونو په واسطه باندې دوی تداوي کوي خو کله کله که دغه ته الټراساونډ وسي نو دا الټراساونډ کې د دې ښکاري چې د پریګننسي یا خو داسې وي چې په موږ په یوټرس کې ګورو یوټرس یا رحم کې هیڅ شی نه ښکاري موږ ته صرف دومره ښکاري چې هغه یوټرس خپل تغیرات یې راولي هغه هورمونیک تغیرات پکې راغلي دي دومره ورته ښکاري خو په دننه پکې څه نه خو که چېرته ولټول سي یا به په اډینک سا کې دي یا جسټیشنل سیک پیدا کېږي یا په پالوپین ټیوب کې اواري کې د دې نه په بعضې وختونو کې بطن ته هم ځي
پریګنسي په بطن کې هم ځي. که چېرته د دې یورین اګزام وکړو د دې نور معاینات وکړو نو په یورین کې د دې پریګنسي مثبت راځي نو دا یو عاجله واقعه ده. په دې واقعه کې بیا مداخلې ته ضرورت لري ځکه چې بغیر د رحم نه په هر ځای کې چې ماشوم وي که هغه هر ځای کې وي هغه یو عاجله واقعه ده. باید د هغه تداوي وکړل شي چې هغه د جراحي او د نسایي ولادي ډاکټران په دې کې په جریان کې اچول کېږي هغه خپل پروسیجر بیا منځته وړي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ او دا چې دا برنامه هم د موږ تاسو فقط د دې لپاره ده چې څنګه خلک یا هغه دوستان چې دا برنامه ګوري دوی یو قسم آګاهي د بعضو مرضونو ناروغیو او همدارنګه د تشخیصي وسایلو په باره کې دوی پیدا کړي. په دې باندې خبرې کوو کله ډاکټر صاحب اکثریت بعد له ولادت نه د خلکو مشکل پیدا کېږي و یاره په پلانکي جي کې ما ته الټراساونډ کې ویلو چې دا هلک ده یا نجلۍ ده اما اوس برعکس د هغه ویلو یا د هغه معایناتو دا واقع شوې ده. یا به مثال کله کله داسې کېږي چې ډاکټر صاحب په الټراساونډ کې ورته لیکي چې د تا 13 هفته ده یا 14 هفته ده یا 9 هفته ده اما 3-4 هفتې بعد هغه ماشوم باندې وځي بیا بعد هغې دنیا ته راځي. دغه تفاوت په الټراساونډ کې تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ مننه ډاکټر صاحب. عموما د انسان طبیعت چې ده هغه په یو داسې شکل سره جوړ شوی ده چې د اکثرو خلکو فرق کوي. ځینې فیزیولوژیک تغیرات دي چې هغه په د انسان په وجود کې تغییر راولي د یو مور په هغه د ماشوم په دنیا ته منځته راوړلو کې تغییر راولي. اکثره تلویزیوني معاینات موږ ورته وکړو مطلب 22 یا 15 شپږ هفته وي او د دې نارمل که موږ ووایو چې 18 یا 19 باندې باید ولادت وکړي خو مخکې له وخته وکړي. یا دلته الټراساونډ معاینه صحیح شوي وي خو هغه خپله فیزیولوژیک تغیرات د مور چې دي هغه په وجه باندې د دې پریماچور یا بل څه ماشومان پیدا کېږي. او بل دویم په الټراساونډ دا هم ما درته ویلي چې ماشینونه فرق کوي. ځینې داسې ماشینونه راغلي دي چې هغه ماشینونه چینایي ماشینونه دي یا بل رقم ماشینونه دي زاړه ماشینونه وخت پوځي هغه لږ هغه د عمر په تغییر کې فرق راولي. خو هغه ماشینونه چې فوق العاده ښه ماشینونه دي چې الحمدلله نن سبا موږ تر ډېر استفاده یو ما په خپله د ماشینونه اخیستي دي چې هغه یو داسې فوق العاده ښه وخت او د هغه هفتو حساب راکوي چې زه ډېر زیات په باور یم. تقریبا 100% په هغه د نوي ماشینونو نوي وسایلو باندې زه په هغه باندې باور یم. او پاتې شوله ده چې وروسته له ولادت نه کوم تغیرات راځي د مور په خېټه کې هغه وروسته د مور کې خو داسې خاص تغییر نه راځي خو ځینې هغه د مور کومې ناروغۍ چې ولري یا مطلب ماشوم پولي هایدرومینیوز وي یا اولیګو هایدرومینیوز وي یا د شکر ناروغۍ ولري یا نور ولري هغه مریضان چې کله ولادت وکړي د هغه په ولادت وروسته په مور کې یا په ماشوم کې یو څه تغیرات رامنځته کیږي. انشاءالله د الټراساونډ نظره داسې خاص مشکل دوی ته نه پیښیږي چې هغه یا جانبي عوارض ولري یا څه بل څه. د جنسیت خبره تاسو وکړه ډاکټر صاحب. جنسیت نن سبا په افغانستان کې بیا لږ ډېر زیات خلک توجه ورته کوي خو عموما د صحت علمي لخوا هم د جنسیت کتل منع دي او په دې جامعه کې جنسیت زه په خپله هم د دې مخالف یم ځکه ما په خپله لیدلي دي چې د جنسیت په خاطر باندې یو کریمینل یا داسې کیسونه رامنځته کېږي چې هغه جنایي کیسونه ډېری خلک دلته لورګانې نه غواړي خو زه یم چې نه میندې هم زموږ میندې دي خویندې هم زموږ خویندې دي نو دوی د هغه په خاطر باندې که جنسیت تاسې فیمیل موږ ورته ووایو نو بیا دوی یا بورشن ورکوي سخت ورکوي بل څه ورکوي خو عموما که ووایو چې جنسیت موږ ته ښکاري په د نارینه جنسیت موږ ته په اسانه ښکاري نسبت هغه ماشوم چې هغه فیمیل وي او عموما نارینه چې دغه په 18 هفته کې ځان ښیي چې 18 هفتې نه وروسته شي خو که چېرته فیمیل یا مؤنث جنس وي هغه بیا د 22 هفتو نه وروسته موږ د هغه تشخیص کولی. که آینده کې مو چا نه شیریني اخیستل راکړه زه سره شریک یم. مننه خیر. ډاکټر صاحب ما سره هم ډېر سوالونه پاتې دي او ضرورت هم د دې شته چې باید په دې باندې ډېر خبرې کړې وای خو دا چې د طبابات یا طبیب یا د ډاکټر نړیواله ورځ هم تېره شوې ده. اول له خدای جل جلاله څخه ټولو ډاکټر صاحبانو ته دې توفیق غواړو چې په یو ورځ نه هره ورځ دوی خو واقعا د مسلمانانو د انسانانو په خدمت کې دي نو خدای دوی ته نور هم توفیق ورکړي او د خدای پاک نه ورته د لا روغتیا او د ښې
تداوي غوښتونکي. په دې باره کې خو ډاکټر صاحب نه تنها دا چې یو طبیب ده، د یو ښکلی نظم ترتیب کړی ده. نو دا نظم به له ډاکټر صاحب نه واورو چې د طبابت یا د ډاکټر په دغه ورځ باندې چې ده ترتیب کړی ده څه شی پکې راګیر کړي دي یا رانغښتي دي. مننه. موږ تاسو بحث خو ډېر پاتې سره راتلونکي کې به په دې ډېر کوو، لکه ما چې کومه مخکې معاینات درته وښودل، سکل الټراساونډ کې په سر کې څه ګورو، برېس کې څه ګورو، په ګردو باندې موږ ته اوس بحث ونه کړو. داسې نور په دغو شیانو باندې به بیا په خپل وخت باندې بیا بحث کوو. د ډاکټر نړیواله ورځ خو تېره شوې ده، د هغه مبارکي تاسې ته م وایم، ټولو ډاکټرانو ته وایم د تلویزیون د پردې له لارې نه خدای دې ورته مبارکي. زموږ په شفاخانه کې دغه کابل اسیا روغتون کې په ډېره ښه شاندار ولمانځل شو. فکر نه کوم چې د افغانستان په تاریخ کې هم داسې لمانځل شوي په داسې یو شانداره چې یو د ادارې یو داسې پروګرام نیولی و چې په ډېر ښه شکل. او بل د تاسو د خبرو په تایید سره زه خو د شاعرانو ملګرو سره کله کله ګرځم او د دوی پېښې لکوم. خپله شاعر ځان ته نه یم ځکه شاعر خپله لوړ مقام لري، خو یو نیم نظم یو شعر لیکم نو هغه ورځ لمانځل کېدله. نو دوی چې پروګرام کوو نو ماښام ماسخوتن یاره تقریبا ډاکټر صاحب که درته وایم چې د 9 بجو نه وروسته و، همداسې سوچ مې کوو ما چې سبا ورځ ده یو څه خو په ذهن کې په دا ذهن کې یو څه راته هسو کېدی شي د شاعرانو په نظر باندې کمزورې وي، خو یو نظم مې لیکلی ده. زه به یې د تلویزیون لاندې وکړم، خدای دې وکړي چې په ترنم کې به وایي که به عادي وایي. نه عادي به یې وایم، ترنم کې به نه وایم. وایي چې په علم منور دی، په اخلاقو بختور دی، ښه شجر دی، ښه ثمر دی، ښه کمال دی، ښه هنر دی، او د ناروغ په رنځ پوهیږي، د ناروغ په درد دردیږي، د ناروغ په رنځ پوهیږي، د ناروغ په درد دردیږي، زحمتونو ته تل ډال دی، ښایسته په ښه کمال دی، چې ناروغ لره اختر دی، په کلام کې اثر دی، ځلیدونکی لکه لمر دی، بختور دی، بختور دی. وایي محنتونه یې ګاللي، محنتونه یې ګاللي، زحمتونه یې پاللي، بې خوبۍ یې تېرې کړې، خوشحالۍ یې هېرې کړې، اوس سنبال په ښه هنر دی، په ملګرو کې بهتر دی، که د لر دی که د بر دی، تل په پوهه منور دی. وایي درملنه د ناروغ کړي، ښه پالنه د ناروغ کړي، درملنه د ناروغ کړي، ښه پالنه د ناروغ کړي، په خوږو پستو خبرو زخمي شوی زړګی روغ کړي. وایي بشري د زړګي سر دی، بشري د زړګي سر دی، نازولی ناز پرور دی، ښه روښانه لکه لمر دی، ښه اوچت سلیمان غر دی. وایي دغه څوک دی، دغه څوک دی، دا ډاکټر دی، دا ډاکټر دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، سلامت چې واقعا چې خپل احساس او د ډاکټر صاحب کوم اوصاف چې دي دا تاسو نغښتي په دې شعر کې، په دې هیله چې لا هم بریالي او کامیاب اوسېږي. سلامت چې له راتګ نه مو نړۍ مننه. قدرمنو او معزز لیدونکو، دا وه د دې اونۍ د روغ رنځور خپرونه. تر بلې اونۍ پورې تاسې په سپېڅلي او پاک خدای سپارم. ښاد، اباد او بریالي اوسئ.